وقال الرسول وابن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رب ازما ربا ان قوم اتخذوا بشک قوم زمانی ولیو هذا القرآن هغه قرآن مجید لرا مهجور اتر کړیو هغه قرآن یې پرې خو چې تو وردا نازل کړیو هغه قرآن یې پرې خو چې مو وردا پرې خو مود وفات نمخ کی نن چې کوم د مسلمانانو ګوره قرآن مجید صرف توقع پرې خو بچ تو کی بس مونږ نور نه دی کړای نن درسونه کړی دي نن په ترجمه زده کړلو نن خپل تلاوت کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله تاسو د قرآن تلاوت کوئ د خفګون ولا شګړو مطلب جوړو کبیا جړل نه درسي نو کم از کم چې کم دې جړو ما هغه ما خو جوړ حضرت صالح رضی الله تعالی عنہ ای صحابي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره قرآن زده کولو هغه ته چې قرآن اورولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تو خو جوړې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې مو ته جوړو نه دی چې جوړو شکل جوړ کا اوه کې بهګا مومن صفات ده و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم کله مومن قرآن لولي کله چې مومن ته قرآن اورول شي تک سړی له جړو ورسي تک سړی له خفګون ورسي قرآن اصول دادي قرآن اصول دادي چې کله قرآن لوستل شي خاموش غور کا فکر کا سوچ کا قرآن باندې سوچ کا قرآن ته جړو قرآن سړي نن دې مونږ علما نن دې مونږ هغه حافظون ته نن وګوره په مثال باندې د رسول الله مبارک په لور دی چیرته جړو مخې جوړه چیرته په تلاوت کې جړلې دي دا دې مونږ په زړه کې هغه محبت ته قرآن سره نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم در قیامت په ورځ باندې به عرض کوي نبی کریم صلی الله علیه الله دې مخامخ باندې به دا پوښتنه کوي اے الله نبی علیہ السلام په موږ دې کوي کې اے الله دا قوم دې مو قرآن تر کړیو قرآن بروشي کوي به کې دا قرآن د قوم د قرآن ورسته ګرځولې قرآن یې بیا به موږ څه جواب موږ سره بیا څه جواب شته چې موږ جواب وکړو چې یاره موږ خو داسې کړي دی موږ خو وزیر اعظم دی او موږ په عمران خان پسې بلانکي وډینګلي پسې خبرې کولې موږ صرف دغه ته تیار چې بل باندې اعتراض وکړو بل باندې بس ټکی ولګو فتوا پې ولګو کفر ته ووتې موږ چېرته مسلمان نه دی پیدا وګړی قرآن علم موږ دغې خبرې دپاره زده کوو چې موږ بل ته چې کوم دی ګوته ونیسي ته غلط دي ځان غلطي نه سبب چې موږ کې غلطي څومره دي که یو سړي یو ټکی غلط ویلو په ورانو د لاندې کمنټ کې یا بل شي کې لیکلي ته غلط دي هو که چیرې ځان ته سوچ کې ته ځان ته بزر کړي هغه دومره د قرآن خدمت کې د رسول الله مبارک خدمت کې قرآن بیانې خلکو ته خبره کوي که خلک خلاف دي اللہ پاک کو مخ کے با نبی علیہ السلام کو وہی کہے وقال الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا قرآن ورسته پرخو قرآن پرخو نن موږ په سلف قرآن باندې نشته دی نن دې موږ چې کم دی د ظهور او د ورور حق چې کم دی قرآن کې نه دی پرخای کم سړي علم وکړه هغه په معاشره کې ورسته دی کم انسان چې قرآن ته ټایم ورکړه هغه په معاشره کې ورسته دی کم انسان قرآن لړډه ورکړه قرآن یې د سینې سره محفوظ کو هغه قدر په معاشره کې ختم شوی دی ولې هغه ته بیا موږ کمکل یو هغه ته موږ فضول یو چې کوم سړی په قرآن باندې ځون پوهیږي ما عزتمندو خصوصا دا خبره در سره یو دا ولرئ چې څومره حافظون دي څومره حافظون ټول واورئ کوم انسان قرآن لولي او دی په خپل الفاظو سره یې ونهي او په خپل خوشاوزي سره یې ونهي د قرآن بیا هېڅ مطلب نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله تاسو قرآن لولو ته جاړو په شکل کې جاړو کوه جاړو نن په تراو کې مو ختم کوو نن په تراو کې چې کوم دی مو قرآن لولو دومره په سپیډ کې ویو چې هغه وروسته فتحه ولا به مو خیر دا به کېږي څه دین کم طرف ته روان دی شریعت کم طرف ته روان دی دین نو کېږي څه موږ د قرآن په اصولو نه پوهېږو چې قرآن لوستل په کومه لهجه کې دی قرآن به څنګه لولو قرآن به په خپلو الفاظو کې لولو موږ سوچ په دا خبره نه دی کړی او بس هلته حافظ شي او دلته تراو ته مخکې شي
بس یو هغوی بل هم ټیټ کړی نو په دا نه یو خبردار چې د قرآن ښکلی لوله زه تاسو نه پوښتنه کوم عامه خبره ده چې یو سړی په میاشت کې 3 ختمونه کوي یو ختم دی وکړي ښکلی دی وکړي څه خبره کوم چې تراو کې سړی یو ختم کوي ښه نه دی یوازې پوره ورځي په باندې یوازې پوره ورځي یوای ورکو چې پر تراو کې وای ورکو وای تراو کې ورکو څوک په تکلیف کې شي چاته به ټینشن ملو شي نه ښکلی بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موږ دې کوي نه کې موږ قرآن یې پرېښی الله کتاب مو پرېښی الله رب العالمین دې موږ تاسو ته د صحیح وینا توفیق او د عمل کولو توفیق نصیب کړي او خصوصا د تمام هغه خلک چې هغه د قرآن سره ریلیټډ دي چې د قرآن سره مینه او محبت